د ویډیو آډیو کال او د میسیجونو لپاره د ټول نه محفوظ اپلیکیشن کوم یو دی؟ موږ خو واتس اپ او ایمو چې دا استعمالو، خو په دې ویډیو کې درته زه وایي اپلیکیشن ښیم چې هغه تاسو استعمالولی شئ. په اووم نمبر چې کوم یو دی هغه به دومره محفوظ نه، خو په ایک نمبر چې کوم یو دی هغه به د ټول نه محفوظ دی او هغه تاسو د ویډیو کال، آډیو کال، میسیجونو، تصویرانو، ویډیوګانو لپاره چې دی د دې لپاره هم استعمالولی شئ. بل لاره زیاتر کسانو سره خو واتس اپ چې دی هغه په موبایل کې یو دی وایي چې واتس اپ د ټول نه محفوظ دی، خو له دې نه نور محفوظ اپلیکیشن چې دی هغه هم شته چې هغه ستاسو ډیټا چې دا نشي لیک کولی یا هیکر چې دی هغه به دې باندې حمله نشي کولی. نو وایي اپلیکیشن دی، د دې وایي اپلیکیشن نوم چې دی دا هم واورئ او د دې اکاونټونه چې دي دا جوړیږي څنګه. نو په اووم نمبر چې زموږ سره کم اپلیکیشن دی نو هغه ایمو ده. ایمو چې دا هغه زیاتر پښتنو سره چې دا هغه به مسافر چې کم دي هغه په هم کور ته ویډیو کال، آډیو کال، میسیجونه، تصویران چې دي دا پرې رالیږي. نو په هغې باندې هم تاسو ویډیو کال هم کولی شئ او هر څه چې دي هغه تاسو په هغې باندې کولی شئ، خو سیکورټي چې دا هغه زموږ سره په اووم نمبر ده، لکه هغه دومره محفوظ نه دی. خو اینډ ټو اینډ انکرپشن کم آپشن چې دی هغه تاسو آن کوئ نو بیا هم تاسو په هغې باندې ویډیو کال، آډیو کال او دغه شان د میسیجونه، تصویران چې دي دا پرې تاسو هم لیږلی شئ او په هغې باندې زموږ ویډیو چې ده هغه شته. د دې اکاونټ چې دی هغه خالي په موبایل نمبر باندې چې دی په دې باندې جوړیږي. دغه شان دی په شپږم نمبر چې زموږ سره کم اپلیکیشن دی او هغه تاسو د ویډیو کال لپاره استعمالولی شئ. په اول وخت کې چې دی هغه ډېر مشهور اپلیکیشن و، اول نمبر و، نو په هغې کې به ویډیو کال هم خلکو کوو او آډیو کال چې دی دا به پې هم کولو. سکایپي، که سکایپي تاسو کتلی نو د زیاتر کسانو سره مخکې دا موجود وه په لیپټاپ، کمپیوټر کې، په موبایل کې به ځینې کسانو سره موجود وه چې په هغې باندې به یې ویډیو کال چې دی دا به یې کولو. بیا وخت تېرېدو چې ایمو او واتس اپ او دا راووتل نو زیاتر کسان چې دی هغه اوس دا استعمالوي. نو په شپږم نمبر باندې چې دا هغه زموږ سره ایمو ده چې د هغې اکاونټ په موبایل نمبر باندې هم جوړېږي او په ایمیل باندې چې دی هم د هغې نمبر جوړېږي او دا چې دی د مایکروسافټ ایپس دی، لکه د هغو پروډکټ دی نو محفوظ به یې ځکه چې د هغو ایپس دی نو دا یو غټ برنډ دی، خو نه ډیټا چې ده دا یې هیکر ورته هم ځان رسولی شي، هغو ځان سره ډیټا چې ده دا هم ساتي. نو په شپږم نمبر چې دی هغه زموږ سره دغه راځي، سکایپي راځي. دغه شان دی په پنځم نمبر چې زموږ سره کم اپلیکیشن دی نو هغه د ګوګل دی او د زیاتر کسانو سره په موبایل کې موجود دی، خو هغه په دې باندې نه پوهېږي چې په دې باندې ویډیو کال کېږي که نه کېږي. نو په هغې باندې هم ویډیو کال کېږي. ګوګل میټ چې دی که دا اپلیکیشن ستاسو سره وي نو تاسو په خپل موبایل کې وګورئ یا د پلی سټور نه چې دی دا هم انسټال کولی شئ چې ډایرکټ په ستاسو د جیمیل اکاونټ نه چې دی تاسو ټلیفون کولی شئ او د جیمیل په اکاونټ باندې چې دی دغه اکاونټ جوړېږي. یا ستاسو سره د یو کس د جیمیل اکاونټ او موبایل نمبر نه نو تاسو ورته ډایرکټ د جیمیل نه چې دی هم ورته ټلیفون کولی شئ. په ځینې اپلیکیشنو کې چې دی د ګوګل له پاسه د هغې هغه ویډیو کال، آډیو کال والا اپشن هم کارېږي او ډایرکټ میسیجونه چې دی دا پرې تاسو هم کولی شئ. نو هغه هم محفوظ دی او هغه زموږ سره چې دی په پنځم نمبر باندې دی. دغه شانتې زموږ سره په څلورم نمبر باندې چې دی وایبر. وایبر چې دی دا په خپل وخت کې هم ډېر مشهور اپلیکیشن او د زیاتر کسانو سره چې دی دغه اپلیکیشن موجود و او دا به په خپل استعمال کې چې دی دا به راوستو. په دې کې هم اینډ ټو اینډ انکرپشن آپشن شته. ځینې کسان به اینډ ټو اینډ انکرپشن آپشن چې دی دا به نه پېژني. اینډ ټو اینډ انکرپشن دا مطلب دی لکه د یو لاس نه بل لاس ته انکرپټ کېږي په منځ کې. ته چې چاته میسیج کوې میسیجو نو ته یې کتی شي او هغه بل کس چې دی دی کتی شي په منځ کې چې دی دا انکرپټ کېږي لکه هغه کوډ ته راوړي. نو دا آپشن چې دی دا په وایبر کې هم دی او دا زموږ سره په څلورم نمبر دی چې په هغې باندې تاسو ویډیو کال، آډیو کال، میسیجونه چې دي دا پرې تاسو هم کولی شئ او د دې اکاونټ چې دی دا په موبایل نمبر باندې جوړېږي نو دا تاسو هم په خپل استعمال کې چې دی دا راوستی شئ. دغه شانتې د ټول نه مشهور اپلیکیشن او د هر یو کس سره چې په موبایل کې او کوم چې موږ د ویډیو کال، آډیو کال او د دې شیزونو دپاره استعمالو نو هغه واتس اپ دی، خو هغه زموږ سره په دریم نمبر باندې دی. د هغې سیکورټي چې دی هغه زموږ سره په دریم نمبر باندې ده. لکه په دریم نمبر باندې چې دی محفوظ دی. د دې نه وروسته چې دی دغه دی دوه اپلیکیشن دي چې هغه ټول نه محفوظ دي. نو واتس اپ چې دی دا خو ستاسو د زیاتو کسانو سره دی د دې ډیټا چې ده دا هم محفوظ ده. که تاسو په دې باندې ویډیو کال کوئ، آډیو کال کوئ، خو په ځینې ځایونو کې چې دی د دې ډیټا لیک شوي هم ده، لکه ډیټا را دې راوتلې ده. نو په دې باندې هم تاسو ویډیو کال، آډیو کال، میسیجونه، تصویران، ویډیوګان چې دی دا پې هم لیږلی شئ او ګروپ کال پې هم کولی شئ. بیا د ګروپ کال لپاره ځینې اپلیکیشن دي چې په هغې کې زیات اپشنونه دي. ځینې کسان کلاسونه اخلي نو که تاسو وایئ نو په هغې به بیا جدا ویډیو جوړه کړم، خو ویډیو کال په دې باندې چې دی تاسو هم ګروپ کال چې دی دا هم کولی شئ. نو واتس اپ چې دی دا هم محفوظ دی خو دومره محفوظ نه دی څومره چې ورپسې دویم نمبر دی. دویم نمبر چې دی دا هم د ډېرو کسانو سره دی ټیلیګرام.
ټلګرام چې د پاغه باندې تاسو ویډیو کال کولای شئ اډیو کال کولای شئ او ډیرو کسانو سره چې دا موجود دی پاغه کې اکاونټ جوړ کړئ په موبایل نمبر باندې اکاونټ جوړیږي د واتس اپ د هم په موبایل نمبر جوړیږي په راتلونکي وخت کې کېدای شي چینج شي یوزر نیم پکې راځي که بیا پکې ایمیل او دا راکېږي الان سات چې زه جوړوم نو په موبایل نمبر باندې جوړیږي دغه شان د ټلګرام دا چې دی دا هم په موبایل نمبر باندې جوړیږي په هغې کې تاسو هم اکاونټ جوړولی شئ ویډیو کال اډیو کال دا هر سره چې دی دا په هغې باندې تاسو کولی شئ لینکونه پرې لیږئ شئ هر قسمه کار چې دی هغه تاسو په ټلګرام باندې کولی شئ او دا دویم نمبر دی چې دا محفوظ دی په ایک نمبر چې زموږ سره د ویډیو کال لپاره کم اپلیکیشن دی هغه د ټول نه محفوظ دی د ټول نه محفوظ دی که په هغې تاسو ویډیو کال کوئ که اډیو کال کوئ او که میسیجونه کوئ دا د ټول نه محفوظ اپلیکیشن دی که تاسو ایمو استعمالوئ واتس اپ استعمالوئ نو دا دومره محفوظ نه دی بل تاسو به واتس اپ کتلی واتس اپ چې د چا دغه دی وسهلا سات هغه د فیسبوک سره دی لکه د میټا پروډکټ دی خو دا لاول د دې نه دی دا اغستی دی د بل کس نه اغستی دی نو چې د بل کس نه اغستی دی هغه کسانو دی له په دې ذمهواري دا ورکړو چې تاسو به د دې ډیټا چې دا به نه لیک کوئ خو دوی په ځینې ځینې ځای کې د دې ډیټا را ایستلې ده نو د دې د وجې نه بیا هغې کسانو چې دی کار شروع کړی دی کومو کسانو چې واتس اپ جوړ کړی واتس اپ چې چا جوړ کړی دی نو دا دغه کسانو دغه اپلیکیشن چې دی دی جوړ کړی دی دا سیګنل اپلیکیشن زموږ سره په یک نمبر دی چې دغه سیګنل اپلیکیشن هغه جوړ کړی دی د ټول نه محفوظ اپلیکیشن چې دی هغه سیګنل دی که په هغې تاسو ویډیو کال کوئ که اډیو کال کوئ که میسیجونه پرې کوئ که هر شی پرې لیږئ نو ستاسو هر سره چې دی دا به محفوظ وي نو سیګنل اپلیکیشن چې دی هغه تاسو په خپل موبایل کې هم انسټال کولی شئ او که کور ته تاسو ټلیفون کوئ نو په کور کې چې کومې زنانه دي هغو ته ووایئ هغه به انسټال کړي یا د رور یا بل څوک هغه دې انسټال کړي نو په هغې باندې تاسو ویډیو کال اډیو کال کولی شئ او د دې د اوسه پورې دا خبره نه ده راغلې چې د دې ډیټا لیک شوې ده بل په واتس اپ کې چې کم اپشنونه تاسو وینئ نو دا اپشنونه چې دي دا هم د هغې نه نقل شوي دي او کم اپشنونه چې په هغې کې موجود دي زیاتر ته دي نقل کړي دي نو دا ټول اپشنونه چې دي دا په هغې کې موجود هم دي او تاسو هغه د واتس اپ په شانتې چې دی استعمالولی هم شئ نو د دې سیکورټي چې دا هغه محفوظ ده که تاسو استعمالوئ د ویډیو کال اډیو کال لپاره د سیګنل اپلیکیشن چې دی دا تاسو استعمالولی شئ